نحمده ونصلي على رسوله الكريم. منګه یو فرضي بحث مباحثه کو د ماده په ازلیت باندې. دلته دا زمونږه سمرګر راغلي دي علماء کرام دي، نو موږ خپل کې غپ لګو ان شاء الله دا به تاسو سره شیر کوو. زمونږه بحث روان دی وجود د دوه قسمه دی، یا به واجب الوجود یا به ممکن الوجود. خالق مخلوق بلن مثال به دیوالو، نو تاسو څه ویل چې هغه ماده زمونږ دا کومه چې مخلوق شي دا کومه مناظره چې د فرضي ده او د دې خبرې د پاره چې د مادي په حدوث باندې موږ دلایل او جام جوړ کو دا غي د پاره یو فرضي شکل مناظره ورکو. خجی دغه مخه دا جواب دی چې اوس ماده دا ازل نه روانه ده او د قدیم کېدو د پاره دا ضروری نه چې دا یا خالق یا نه داسې نشي کېده. که ګوره که ډېر خدایان شي کنه بیا به څه راځي، فساد به راځي. یو به د زید د ژوند اوس ته بناستي ډېر نه دیږي. نه ولې به ډېر نشي چې بیا ماده ګوره یو الله ده یو ماده ده، دوه خبرې دي. زه د الله د وجود هغه خدای الله د وجود قائل نه دي کنه. هغه د نه ګوره زه هغه وایي چې زمام دعوه ده استام دعوه ده. زه هم چې الله قدیم دی ته وایي چې مادم قدیمه ده. تم د ماده دا غي دا اعتراض دا غي دا دعوه ده کنه. نه جی ور خیر زرته یم لکه مونږ په هغه شی خبره کو چې کم زړه وې ما دا غ نور غنه کوم. هغه دا وایي چې ماده دا قدیمه ده، بل قدیم ذات نشته دی، صرف ماده قدیمه ده. نو خدای وګڼلو کنه خود او بس دا په خپل خدای ماده قدیم ده، بس کته هغه وی چې کار نامه ولا ورکی ماده قدیم ده بل خدای نشته، خدای وګڼلو کنه. بس کدی له د خدای نامه ورکی کار سکی خدا قدیمه ده الګه نه ګوره چې ماده قدیمه وګڼله، ماده قدیمه ده دا غوي پنځ خدای نشته، خدای شته که نشته. خدای داغه دعوه شو دا زما څه دعوه ده. زما چې خدای شته، خدای قدیم دی او ماده حادثه ده بالکل پوه شولې. زما دا نظریه ده چې خدای موجود دی، سره الله موجود دی او ماده دا د الله مخلوق دی پیدا کړی. صحیح شو. اوس چې دا په ماده د قدم باندې دلیل ته پیش کا چې ماده قدیمه ده. دا چې کوم دی د ماده په قدم باندې دا دلیل دی چې دا ماده په حدوث باندې مو سره دلیل نشته. یو منټ جی ځکه چې دا زموږ په مشاهده کې دا مشاهده خو تاسو منئ، هر څوک یې مني چې کچرته مونږ له یو داسې دلیل را پیدا شو چې هغه د ماده په حدوث باندې دلالت کوي، نو بیا به مونږ دا تسلیم کو چې او ماده چې کوم دی حادثه ده قدیمه نه ده. نو ترسو پورې چې عارض پنی را پېښ شوی او شی په خپل اصل باندې وی او یو نو هغه خو بس په اصل باندې پروت دی، دا د پیدا د وجود دی موجوده ده او د دې په حدوث د ماده په حدوث والی باندې ما څه شپږه دلایل لا جمع دلایل خو پتا سو په مون خو نه شو. نه یو منټ ماده چې د همیشه په حالت د سوي حرکت او سکون کې وي دا حالت اوس په دغه لکه دا سوال خو په دې نه راځي چې تاسو په قدم باندې دا جواب شته غیده مخکړه چې ماده اب اله دای دلیل دی چې د قدم د حدوث نه لن جواب چې تعالی داسې درکم چې هغه وي چې ماده قدیمه ده اسی چې دا ماده ته قدیم غني او خدای غني. اوس که خدای نه یو ارزه شوی نو ماده به د خپل اجزا ولولې احتیاج لري چې دا به الکترون پروټون او نیوټرون لري. د الکترون او پروټون او نیوټرون نه بغیر ماده نشي جوړېدی. نو دا څنګه خدای شو، دا څنګه قدیم شو چې دا بغیر د دې اجزاونه بغیر څه شی ورته موجود دی. دا خود داسې ماده به ماته توخه ارسطو افلاطون اوسه پور سټیفن هاکینګ نیوټن سونه چې دي چې دوی وایي چې به ماده بغیر د خپل اجزاونه موجود ده. ماده چې دا احتیاج لري، دا الکترون ته احتیاج لري، دا پروټون. دا څنګه خدای شو؟ زما خدای سي دی صمد دی، لم یلد ولم یولد دی، لیس کمثله شیء. هغه لا تاخذه سنه ولا نوم. الله رب العزت هغه واجب الوجود دی، زما خالق دی، پیدا کون کې دی، خو څه شی دی وجود لري. دا خاص یو پرځي خبره نه پرځي نه ده کنه. ګوره دلایل په څو قسم دي. ګوره بعضی چیزونه په سره ثابتېږي. اوس به بین پوینټ ته راځو. بعضی چیزونه ثابتېږي په عقلي استدلالات سره. دا عقلي استدلال چې اوس دا ورځ ده کنه ده عقل وای کنه وای پسترګو مينو حواس دي. اور الته لګي وینو موږ بسوي اور لګیدل دي. د خپو خاپونه وینو موږ بسوي انسان تیر شوی یو کور وینو موږ بسوي دا چا جوړ دا په د سره حواس ثابتېږي په عقلي استدلال. اوس بار نه خبر راغی اکسیډنټ شوی موږ به منو کنه به منو خجی منو به که نه منو به خبر صادق د جنگ عظیم تام نه لیدل، امام نه لیدل. نو چې جنگ عظیم مام نه لیدل تام نه لیدل تیم باندې زم منم نو ما ته پیمان لرو. یو نه د ثبوت خبره ده د الله ثبوت چې ده د الله د ثبوت ومن آیات نه ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. دا څنګه ماده ده یار چې دا ورو د دې ګوره د ارتقاء
دلته به ته په دهري اعتراض وکړي چې ته د ارتقا قایل یې. لږ یو پېڼ به وایو که نه یو خو دا څنګه عثمانه هیر شو کم ځای تاسو ویلو دا دغه هم څنګه ویلو کوم یو دا دلیل هم څنګه ویلو ومن آیات خلق سب مخکې دا دغه کنه صورت استدلالات عقلی استدلالات کله د عقلی او د مشاهدي دغه په منځ کې راشي بیا به ترجیح چاله ورکو کم دا لکه یو علم الیقین شو یو حق الیقین شو نه جی علم الیقین د علم په بنیادی حق الیقین چې تی محسوس تجربه وکي اوس مشاهده چې کم دی دا وینو مونږه چې ماده موجوده ده کائنات موجود دی ورکوټه ماشومیم نه ازلیت خبره ده دا ازلیت د دې خبره جواب بدوي موږ لسه کوي تا نه تاسو کوم چې ته وایې چې ماده قدیمه ده نو قدیم هو احتیاج نشته دی زما خدای پاک خو چاته احتیاج نه لري کنه ته ماته ثابت کړه چې خدای تاسو دا ماده چې تاسو ورته تاسو تبع دهری ته وي چې ستا دا ماده به الکترون پروټون او نیوټرون ته ول احتیاج لري یو دا ګور دا هم سواله دا به ماده راوستري بل دا دی د ماده په حدث والی ماندار چې د صفات فانی دي د صفات حادث دي ولی کله ته وب جوړي یو کله ته واره جوړي یو کله ته انسان جوړي یو کله ته نباتات جوړ دا حادث دي حادث او قدیم نشي جمع کېدل دا بل دلیل دی د څه دي د ماده صفات څنګه حادث دي ولې ختميږي نه ماده ته انسان ماده کنه ته به ختم شي کنه زنه ختميږي ولې ونه ختميږي ته به د وجود به ختم شته روح په پاتې نه مثال نه ولې ما جواب لپاره دی کنه جی او وای شي انسان نه ختميږي خور لاړ شو خور شو کنه خوره ماده ده خپل حقي اصل تلال وګرځیدو د انسان ګور د مادي داستانه د جسم ولې ستاره صفت پکې ختم شو که ختم نشو څنګه صفت زه د صفت خبره کوم ستانه خبره کوم د مادي صفات فانی دي ستا کې چې دا کم صفت مخکې تخاوروي اوس ته انسان په شکل کې الله دنیا ته راوستي ستا دا صفت دا فانی دی کنه دی دا خو د دهریم نو د فانی د حادث او قدیم یو ځای کې دی شي اس کله نشي یو ځای کې دی په دې سر خلاص شو کړو تب ورته سوې چې د مادي صفات فانی دي ټیک د ماده خو په تلاړ شاو بالکل زبم قبر ته زم تبم قبر ته زی الته خو زما استاد شي الته خوره کیګو خو د دما کې چې اوس زوس د خوره کې زوس خوره نیمه زوس انسان ما دا صفات به ختم شي دا صفات فانی دي دا حدیث دي خودی دا وای کنه د دې بس جواب کوي یو منټ د دې دا جواب دی کنه دی دا وای چې ماده د یو شکل نه بدلیږي بل شکل ته د یو شکل نه بدلیږي دا شکلونه بدلای نو دا بدلیدل په حادث والی دلیل دی نو دا څه خودی وی چې تاسو وای نه جی الله ته ماته وای چې کله یو شکل کې بل شکل کې بدل دا خو موږ هندوان خو نه هندوان وای او تار کیږي سکیږي الله وجود چې د انسان په شکل کې راځي موږ و نه داخل د خبره څنګه هغه د کل یوم هو فی شان کل یوم هو فی شان دا الله شان جدا دی هر ورځ نو خو جدا ولې دی دا الله مرزي ده نو دا واجب الوجود اچھا د ماده محتاج ده کنه اجزا ہوتا الکترون پروټون او نیوټرون ده الله په خپل وجود کې خپل ذات کې خپل وجود ته محتاج نه الله د سر احتیاج نه لري دا الله د ذات مسله ده د الله صفات دي نه ګوره موږ به د الله په ذات صفات ته الله پاک لکه هیڅ احتیاج نه لري ول احتیاج لري لکه دا بیا کې دي چې الله دی وی او به صفاتو دی وی الله احتیاج نشته صفاتو ته خپل صفاتو نه بغیر خو نشي موجود دي صفات چې دي نه د عین نه د عین دي او نه د ذات دي او نه د خارج دي ولی د دې مثال د لاس در کوم دا الله ستمانه کټ کا دا نه زما ذات دی او نه زما غیر دی صفات د الله کې زمونږ دا نظر ده صفات نه عین ذات دي او نه غیر ذات دي غیر ذات هم نه دی او عین ذات هم نه دی الله ورته احتیاج نه لري دا عین ذات ځکه نه دی غیر ذات هم نه دی چې دا د الله نه غیر کې دیم نشي زما تا نه د الله سو کټ کې ته بیا هم ژوند دی لکه ولې ته نشي هغه جدا مسله ده دا اوس موږ نه اوس د تحریانو سره مو روان یو خو ماغي کې دا غي د مخ جواب نو د الله نه غیر نه دي صفات د الله د غیر نه حسن دي صفات څنګه پوي نشي دا صفات د الله نه غیر خو نه دي الله خو غیر بل وي چې دا ورته محتاج وي الله صفات ته محتاج نه غیر موجود دي څه الله پاک الله تعالی احتیاج نه لري نه غیر دی او نه ذات دی خو لکه مثلا دینه خو بغیر نه موجوديږي کنه څنګه بغیر نه موجود صفاتونه بغیر الله رب العزت بیا خو دې نشي دا صفات پکې نه نو خو ما درته سویل نه غیر دی نه دغه دی خو لکه مثلا دا چې کم دی د مادیم دا صفت چې کله یو ته وړي نه ماده محتاج ده د ماده بد ګوره په ماده کې چې دوه پروټون نه په ماده کې چې د یو منټ زر په ماده کې چې ترته د الکترون 2% شو او نیوټرون پکې داسې شو نو د ماده د جسم ختميږي د هغه نو بل طرف لا بلاړ شي دا شي کنورټ شي بنیاد ختم شو نه ختم ګوره ماده خو نه ختميږي ماده ګوره ماده وایسته ماده ذره ته وای په دې ختميږي نه د ذره کې
دې ذرې نه دا انسان خود به خود څنګه پیدا شو دا د مادي کمال دی کنه نه لکه په ماده کې څنګه بیجانه ته ماته وخه مشاهده کې ته ماره مشاهده ته پوس کې ته ماته یو تاسو وخه وي چې د یو بندر نه یو انسان سوچ ده خاجي دی کې ګوره دا خو د لمنګم دغه یو کړه مولوی صاحب چې د ماده کې د خصوصیت چای خدي ګوره دا یو قسم دلیل به سړی په یو کنه دا مطلب ګوره یو قسم وبدي چیز کی څه کنه خو زه دا لکه دا خدای ما نه یو سوال خو بیا چې نه راځي کنه هغه چې ازل نه دا ترکیب دی کنه خوري کنه په ازل کې چې وې کنه یو منټ جی اوس په دې باندې دا سوال ما کو جواب هم کوم کنه په دې کې دا ترکیب څنګه راغو دا د مادي اجزا چې کم دي دا اول نه جدا او کيوزیو کيوزیو چا یوزي کړیو ک جدا او چا جدا دا ازل نه موجود دي کنه خود به موجود دي خو په ترکیب کې چا موجود کړی او خدای په خپل موجود دي په خپل خو نه کیږي کنه نو خو زه درته دایم ګوره دا د خرین چې دي ګوره دا ټول غیر معقول اعتراضات کوي د مولوی صاحب کنه اوس ما چې د لسونه معقول اعتراضات درکول دا غي جواب اوس کته ډیر معقول اعتراضات کوي زه در سره نه منم بیا بسوږي نه خو بیا له خبره شو خدای نه مانی کنه نه خو لکه اوس ګوره په حدوث دغه د لماسونه دلایل پیش کړ زه په لګم چې ماده غیر مادي ده ته نه دا ازل نه ده اوس ته زما دلایل رد کې خپل دلایل به ما درته ویل چې ماده غیر مادي ده ماده د بل نه پیدا شو بل به د بل نه پیدا بل به د بل نه پیدا بل به د بل دا به دور او تسلسل زه دا باطل دي مادي د پر شابه ته اوس زما دلیل رد کې زرته ما خدا خاصه نه اسمه ما ما زرته دا ما دور او تسلسل باطل دي مادي د پر فاعل پکار دي د دې مادي ګوره ته د دحریانو زمنګ دا مثال دی ته یو ګلاس راولو په دیوال باندې وله دا به د به همیشه نتیجه په سره وځي او ماتوالی باندې دا نه بل جسم نه جوړيږي د دحریانو د مثال دار شي ته دا ګلاس ول الته نه به ډینر سیټ جوړيږي کچره ته ګلاس نه ډینر سیټ جوړول غواړي د نرسته او ذهن پکار دی لکه کله چې دا شیشې راجم کو دا یو کارخانه ته اوس هغه ته کچره ته د ماده نه یو ماډل جوړول غواړي د نرسته او ذهن نن موږ په درس کې دا ټولي ویل دي دا تنقیحات په دوی باندې من کړی دي بیا په الله باندې دا وایي دوی نو الله احتیاج نه الله ذهن دی کنه الله وجود لري کنه الله رب العزت د هر څه پیدا کړی دي الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عمل الله رب العزت دا موږ ته وایي چې تاسو وایي چې ماده په خپل نشي کېدای نو الله بیا وایي نو بیا مې درته دا ویل کنه بیر باندې ماده سوال کو چې ماده ته ماده دغه غني ته خدای غني نو خدای خو احتیاج نه لري کنه بیا ماده ولې الکترون او پروټون او نیوټرون ته احتیاج لري دا خو د دې په خپل کور کې خبره نه کنه په کور کې ولی په کور کې د سره خبره نه ده دا د دې مادي اجزا دي د دې الکترون او پروټون او نیوټرون نه بغیر د ماده وخوه اصل کې دې کې غټه خبره ده کنه نه